أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سورة النحل 125 نمبر آیت. په دې 125 نمبر آیت کې د نبی علیہ السلام د رسالت فریضه ذکر کیږي چې د نبی علیہ السلام د پیغمبرۍ فرضي منصب چې کوم دی نو هغه څه شی و. مخکې نه صورت کې دا سبق را روان و چې د نبی علیہ السلام رسالت ثابت دي په دلایل سره چې نبی علیہ السلام پیغمبر دی. اوس د دې پیغمبر فرایض ذکر کیږي چې د دې پیغمبر فرایض او منصبي فرایض هغه څه شي دي نو ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. د پیغمبري منصب دا دی چې خلق د الله تعالی دین طرف بلل او دغه را بلل په حکمت او په خطر نصیحت سره او د الله تعالی د قهر او د غضب نه بچ کول، الله تعالی د رحمت مستحق جوړول چې بیا باقی تمام شریعت او تمام قرآن او احادیث د هغې وضاحت دی. دا د پیغمبر منصب دی. د دې منصب اولنی مخاطب نبی علیہ السلام په خپله باندې دی او د نبی علیہ السلام نه وروسته تمام امت هغوی باندې دا فرض دی چې همدغه لار باندې به تګ کوي. خلک به الله تعالی دین طرف ته رابلي، په حکمت سره به راولي، په ښه نصیحت سره. دا د هغوی فرایض دي او دغه مضمون چې دا د امت هم فریضه ده، قرآن او د ډېرو احادیثو نه هم ثابت دي. الله تعالی فرمایي ادعو روبله خلق الى سبیل ربک، لارې د رب ستا ته، بالحکمت په حکمت سره، والموعظة الحسنة او په ښه نصیحت سره. ادعو دا د دې مصدر دعوت را بللو ته او را غوښتلو ته ویل کېږي. نو دې نه ته تعبیر په دعوت سره هم کولی شي، په تبلیغ سره هم کولی شي. الی سبیل ربک، لارې د رب ستا ته. د الله تعالی لاره چې کوم ده نو آسماني شریعت، آسماني دین د الله تعالی لاره ده چې په دغه لاره باندې څوک روان شي سیده الله تعالی ته ورسېږي او د الله تعالی امداد مستحق وګرځي. دې ذکر کې سبیل ربک کې د الله تعالی صفت ذکر کړی دی، رب او مخاطب نبی علیہ السلام ګرځولې دی. دې کې تفسیر مارب القرآن وایي چې یو باریکي نکتې ته اشاره ده، هغه دا ده چې دعوت چې کوم دی دا تربیت غواړي. چې چا تربیت نه شوی او د دعوت اصول زده کړي نه نو د دعوت په ځای باندې هغه بیا عداوت جوړوي، دشمنیانې جوړوي. یعنی خلک دین ته رابللو په ځای باندې هغه نفرتونه راولاړوي، دشمنیانې راولاړوي او دعوت یې فایده نه وي. بیا هغه سړی داعي جوړېدی چې مخکې د هغې تربیت شوی، د نبي علیه السلام تربیت پوره شوی و، نو هغې نه بعد ته حکم وشو چې ته خلک الله تعالی دین طرف ته راوبله. بالحکمت، په حکمت سره. د حکمت څه شی دی؟ یو قول مفسرین دا ده چې حکمت نه مراد قرآن دی، چې خلک دین ته رابلي د قرآني آیاتونه ورته په دلیل کې پیش کوه. دویم قول دا ده چې د قرآن او سنت دواړه دي، هم قرآن دی هم سنت دی. احادیث نه، احادیث عام مضمون دی، بلکې چې کوم قابل عمل دی او دعوت کې کار ورکوي، دعوت کې استعمالي کې هغه سنت دی. دویم قول دا ده چې دین مراد د حکمت نه مراد قرآن او سنت دی، چې خلک د الله تعالی لارې ته راولي نو په دې لار کې به قرآني آیاتونه او د نبی علیہ السلام سنت په دلایلو کې پیش کوي، دغې ته رابلي. او دریم قول دا دی چې حکمت نه مراد قطعي دلایل دي چې په هغې کې شک شبهه هېڅ قسم تعویلات پکې نشي کېدی. نو معنی دا شوه چې تاسو خلک د الله تعالی لارې ته رابلئ په یقیني او کلکو دلایلو سره، شکي او وهمي دلایلو باندې نه، هغه په دلایلو کې ما پیش کوئ. دا درې اقوال شو. تفسیر روح المعانی چې کوم قول ذکر کړل هغه ټولو نه راجح او مضبوط قول دی. هغه دا دی
چې حکمت دې ته ویل کېږي هغه صحیح وینا ته حکمت ویل کېږي چې دغه صحیح وینا په داسې طریقه باندې وشي چې د مخاطب په ذهن کې په زړه کې اثر پیدا کړي او د مخاطب ورته کوڅ نو حکمت د هغه وینا نوم دی چې دغه وینا صحیح وینا وي نو قرآن او سنت دې کې چې کوم وینو ټیک دي په داسې طریقه باندې چې مخاطب باندې اثر انداز شي اثر په وکړي دغه علم د حکمت دی او د حکمت ویل کېږي نو که خبره د قرآن او د سنت نه بهر ور دروغ کسی وي نو که الله تعالی ته رابالو نو هم حکمت نه ده کدا قرآن او حدیث بیانول لیکن بدسي ګستاخانه انداز باندې د بیانول چې د خلکو د کرک او نفرت راولاړو او دغه شان دغه هغه مخاطب ستاسو خبرو ته دغه ټیپ کې جوړ نه دی پرځ کې سړی بیمار دی خبري ورله بدی دي کټ کې پروت دی ته ورشي دغه ځل دعوت شروع کې بغه مری خبري سمې بدلېږي بیمار دی اوس دا حکمت نه د قرآن بیان سنت بیان او دغه دعوت شغه دغه دعوت بل حکمت نشو زکه چې دغه د مخاطب په ذهن کې اثر نه کوي دا نفرت سیوا کوي دغه شان د یو سړی تدور لې هغه یو ګناه کې لګیا لري د قرآني حکم ترابلی قرآني دعوت ورکه د سنت دعوت ورکه لیکن د خلکو د مخ ته لګیا شي چې تدسي ګناه دا کار ټیک نه دی خلکو د مخ شرمې نو دغه هم قرآن او سنت شو لیکن دا د مخاطب په ذهن کې اثر انداز کیږي نو دا نفرت سیوا کوي دشمنی سیوا کوي نو دا حکمت نشو د دې وجه د امام شافعي رحمه الله وینا دا ده چې بچا کې د کمې ول ته بازان لزی کې د بیا مونږ هغه د اصلاح کو نو دا حکمت دی او د خلکو د مخې د وینا وکړه نو دا د حکمت په ځمانه فضیحت یعنی شرمول دي نو دا حکمت نشو حاصل دا شو چې خلک تعالی لارې ترابلای نو بده کې بس صحیح وینا کوي دروغ نه بزان ساتي مصنوعي کیسې نو بګلري وستېږي او دویم دار چې په داسې انداز باندې چې د مخاطب حال ته بګوري چې په لحاظ د زما خبره ته جوړ لیکي جوړ نه او دا ټیم به خبرې خېلې کې خېنه لګي نو د مخاطب احوال ته لازمي ګوري د هغه احوال اندازه بلګي بیا شکر هغه احوال ته وکتل نو بیا به دې ته ګوري چې ځکه خبره زکوم نو د ستراټول خبره چې ډېر وګدم نشي په هغه باندې بوجم نشي او د هغه زګینه راوونه چې کوم معلوم زګینه چې ډېر ناشنا او غیر معروف خبري هم نه چې هغه باندې خبره اثر وکي او دغه به دماغ باندې بوج پرې نه باسي چې دا داسه قصه دا د شکی او احمد دلایل به کې ونه وي چې دغه نور شکونه راوپاري د دلایل نه بلکې قطعي یقیني دلایل تر واخله ورته بیان کړ دا حکمت شو والموعظه الحسنه او په نصيحت خسر موعظه هغه نصيحت موضوع خپل معنی د خیر خوایي لټول ان تاسو چې کله چا دعوت ورکوي دا هغه خیر خوایي پړای کینه وي چې ګوره کې دا سړی په شریعت باندې عمل ونه کی دا د عذاب مستحق ګرځي په دنیا کې هم په قبر کې هم په آخرت کې هم زمون سره معاملات لین دین د علاقې کسته او کم از کم انساني نوع کې داخل سړی دی لہذا کدا سړی جنتی جوړ شي د الله د عذابونو ځان بچ کې نو څومره بخښ نو داسې د خیر خوایي په نیت باندې چې د هغې مستقبل ټیک شي په دې نیت باندې خود غرضي ځان په اوچت شمیرل د هغه د شرمولو نیت د دې نه بل لرې اوسېږي دې ته موعظه ویل کېږي موعظه هغه د خیر خوایي انداز اختیارول چې په مخاطب باندې ښه اثر انداز شي دا موعظه ده حسنه به سیوا کو چې هغه نصیحت چې کوم ښه نصیحت نصیحت عظیم خي حسنه تاکید د پر زیات کو تاکید د پر په دې طریقه باندې زیات کو چې په باس مباحثه کې بدعوت کې برسول خبرو خیال ساتي چې مخاطب د خبرو باندې تنگ نشي دومره وګدا کې صاحب دومره په داسې انداز باندې نه پوښ او دغه شان د کې مخاطب د شرمول کوشش وکړي ونه شي هغه شرمول نه بچ وساتل شي دغه عیبونه پټ پاتې شي او د هغه ځګینو نه خبر رانیول چې کم په دې هم په اسانه باندې پوي دي شي یعنی معروف او معلوم دلایل نه خبر رانیول دا حسنه شو وجادلهم بالتي هي احسن او بحث کوره د خلکو سره په هغه طریقه باندې چې کوم ښه طریقه جدال چې کوم د خپل معنی خو جګړه دی په معنی جګړې سره نه دی په معنی د بحث سره د علمي په واسطه دی ویل کېږي
عام مفسرین خیال دا ده چې دلته کې جدال په معنا ده جدال په علم مناظره مراد ده علم مناظره مراد ده. نو به حاصل دا شو چې تاسو خلق را بالي د الله تعالی طرف په هغه صحیح خبرو سره چې مخاطب باندې اثر وکي د خیر خوایي په نیت باندې او چې دغه مخاطب چې کوم دی نو شرمولای شي نو تنگ راشي په دې خبرو باندې په دې طریقه باندې بیا چې کوم دی په دې ټیم کې چې کله ته دوی سره بحث کوي ځنې خلک به تاسو سره بحث کوي ته به خبره ورته راوالي او تاسو سره دلایل شروع کوي ستاسو خبر رد به شروع کوي او په تاسو باندې ولټي ترازونه کوي نو ته مجبور شې چې داغه سره تفصیلی بحث وکړي. نو چې کله بحث ضرورت راغی نو بیا جادلهم بالتي هي احسن بحث کوي د دوی سره په هغه طریقه باندې چې کومه ښه طریقه ده ښه طریقه پکې صحیح ښه طریقه پکې دا ده چې مخاطب تاسو سره کله بحث شروع نو ته به کوشش کوې ځان د غصې نه بل لرې وسېږي ځان به غوسه کېنه ډېرې پرې د مخاطب داسې چې دا ستا غوسه کول یې مقصد دی چې دې غوسه چې داسې غیر نامناسب الفاظ نامناسب انداز اختیار کړي چې دغه بوجه بدنامي وشي. بیا په دې زمانہ کې چې کوم د ویډیوګانو دا ورته د ډېر لوی شرم جوړوي نو ته به د غصې نه ځان لري ساتي غصه باندې اختیار اگر چې تاسو په غصه خامخا راځي لیکن ته به کنټرولې د پکې چې دغه آثار څوک مخصوص نه کړي. دویم دا چې مخاطب باندې پالتو الزامات او د مخاطب د شرمولو انداز او دا سپک الفاظ استعمالول چې باغ سره سره به د ښکاری دغه د دین بل لري وسیږي نو د خبر شو دغه مناظره شو علمي دلایل وسره وایا معلوم دلایل وسره راونسه او د هغه ځنه خبر راونسه چې کوم خبره معنی سم مخاطب خپويږي او د دې بیکار طریقې چې کمی دي چې کم الزامات پکې راځي د مخاطب شرمول پکې راځي د غصې انداز پکې راځي د دې خبرو نه ځان لري ساته نو دا د علم مناظري ښه طریقه ده د احسن طریقه ده. کله سينما نو دغه مناظره به بیا شرعي مناظره نه او دا به جایز نه چې کوم کې کنزل را برسېر شي په کوم کې د مخاطب شرمول را برسېر شي الزامات تهمتونه دا به راوس پړودل شي او خبره کرکه نفرت ترسيږي نو ته پوه شې دا مناظري اصول نه د مناظره نه بلکې مناظره دي ته وایي چې دا محبت او د اخلاق او دایره کې بدن نه جدي نه بار کې د مناظره نه د باسي فساد جوړول لانجه جوړول وي نو دا به کې درېمه طریقه شو د دعوت په لار کې چې کم داعیان د دین د لپاره کار کوي چې دغه څه د علم مناظري ولا خطکړه تکړه عالمان ورسره چې کله دې باندې خلک اعتراضات کې بحث سره کې چې د بحث سره موجودي او بیا د سنې چې یو کس په معمولی سوال پورته کې ودي غریبانو ګډ وډ شي او بیا خبر د نام چې د خړو علم لري نو د عام سره ګډ وډ کړل به خبر د نامې کېږي نو دې سره به د بحث والا یو مضبوط کس ور سره چې په دلایل او په بحث په طریقه باندې پويږي. نظر علماء رائے دا چې د دې آیت نه معلومه شوله چې د دعوت درې غټ اصول یو به حکمت پکې صحیح قرآن او سنت په استعمالېږي او دغه پر اثر انداز باندې په استعمالېږي. دریم د خیر خوایي مسله به نه لالچ شي نه بر جوزګین نه د پیسو د کمبلو د بوټانو سیستمي بلکې صرف خیر خوایي به بل شی به کې نه او د دې سره سره چې کوم دی نو ضرورت په بنیاد باندې به د مناظرې او د بحث طریقې کار هم موجود نو دا درې اصول د دعوت شو. لیکن دې خبره باندې چې دا درې اصول پکې داخل کې علم مناظره پکې داخل شي په دعوت په اصولو کې مولانا شفاعی تانوی رحمه الله په بیان القرآن کې بدی معنی یو رات کړی دی هغه وایي دا ټیک خبره نه دوه اصول چې کوم دي چې حکمت او موعظه الحسنه دی دا بخیر دعوت په اصولو کې داخل دی په دې کې بحث نشته دی لیکن علم مناظره پکې داخل اول چې کوم دي را درې وانه د آیات سیاق او سباق او د انداز نه معلومیږي دا جدي نه دا پکې داخل نه بیا غو مزید سره دی ویل چې څنګه داخل نه دي لیکن دې کې تفسیر روح المانی به تحقیق مضبوط کړي دی. تفسیر روح المانی وایي چې دعوت اهم اصول دوه دي یو حکمت ته بل موعظه الحسنه ده او مناظره چې کوم د علم مناظره به دي کې د دعوت په اصول کې نه ده البته کله کله د ضرورت پیخیږي چې کله کله ضرورت پیښ شي نو کله کله مناظره به کول پکار دي نو په اصول کې داخل نشو بلکې د دعوت د دفاع لپاره یو سبب استعمال شو او هغه دغه دلیل هم دا وایي چې کفارز کې دا په اصول کې داخله وي
نو بالحکمت نه وروسته واو راغلی دی والموعظة الحسنه دا موعظه الحسنه دا په و سره ذکر شوی ده نو دغه شان ده کې وجادلهم نو پکار دی دا په هم دغه شان ده کې دا مصدری لفظ سره استعمال شوی وي چې وجدالهم باحسن یعنی دغه مناظره سره چې کوم مناظره نو دا جادل چې کوم دی دا خو امر دی او دا په عطف سره یعنی مصدری معنا سره نه استعمال شوی نو دې نه معلومیږي دا چې جدال چې کوم دی جادلهم بالذي هي احسن ځل مضمون دی او در ضرورت سره تعلق ته په اصول کې داخل نه دی ان ربک بشکر ربسته هو اعلم دار الخفي جني بمن حق سوق زول چې گمراه شوی عن سبيله دلالنا وهو اعلم دار الخفي بالمحتدين بهدايت مندون کې باندې تفسیر معنی القرآن وایي چې دا جمله چې کومه ده چې ان ربک هو اعلم بمن هو زول عن سبيله وهو اعلم بالمحتدين دا اول نبی علیہ السلام د پاره بیا د هر د عید پاره د تسلی مضمون دی تسلی مضمون بلې طریقه باندې دی چې کله د دعوت ورکې چاته هم دغه طریقه شو حکمت موعظه الحسنه او که ضرورت پیښ نه بیا جادلهم بالتي هي احسن مناظره دغه دعوت طریقه شو لیکن ندی باوجود به هم ډیر خلک د سې تاسو خبره بناوري او په تاسو باندې به اعتراضونه کوي اعتراضونه سره دښمنی بر سره کوي تاسو د بدنامۍ لپاره به پوره خواري کوي بیا هم گمراه دي باوجود هم گمراه خلک پاتې کیږي کم خلک زدي کم خلک عیاشي فحاشي کم خلک په حرام او دندو کې لګي هغه باندې دعوت اړول کار کوي کم خلک ظالمان په ظلم کې اخته ان الله لا يهدي القوم الظالمين الله تعالی ظالم ته هدایت نه کوي نو بیا دې طریقه باندې ډېر خلک پاتې شي هغه باندې بدعوت اثر نه کوي نو چې کله ته چا باندې خواري وکي هغه اثر ونشي نو سړی سخت خپه شي مایوس شي او کله کله مایوسي دومره ډېره شي چې سړی استغه کار هم سره پرېږدي چې دغه څه کار کوي نه سړی به دا نقصان دی بلکې د هغې دپاره تسلي ده چې ته په دغه طریقه باندې کار وکړه تا ته به الله تعالی پوره اجر درکړي دا ستا ذمهواري ده پوره شوله کم خلک چې ګمراه دي نو هم الله یې پېژني کم خلک چې هدایت مندور کې دی الله یې د مخکې نه پېژني او هغه ذمہواری ستا په سر باندې نه چې ولې گمراه شو ولې گمراه نه شو نو ګویا در تسلی مضمون دی او د داعی لپاره د استقامت مضمون دی چې ته بس خپل کار جاری سات په خلکو بس مګر ځه چې دا سم شو دا سم نه شو خلک دې متقسي الله تعالی په انجام باندې صحیح پويږي بیا په دې حالاتو کې کله چې دعوت شروع کړه دعوت ستا واقعي دعوت یو اثر واجب مصنوعي باندې کې صحیح چې هغه رښتیا او زګین ته نه ورځي هغه زګین لټه چې کوم زګینو کې سوق خپکیږي نو بس تسبو فضایل او د مسواک فضایل او د مور او پلار خدمت دی او حج دی منځ دی روزه ده په طریقه خو لانجه نه راولاړيږي فضایل کې خو هیڅ لانجه نشته دی بحث کوم دی په مسایلو کې راولاړيږي بحث په نظامیاتو کې راولاړيږي کم چې ګران زګین لري نو چې کله ته رښتیا او تلاش واچي نو رښتیا په صورت کې به ډیر دشمنان پیدا شي ډیر زیات استاد بدنامولو د الزامات لګولو او تر دې حد پورې استاد وجلو خطرې په پیدا شي نقصانات را پیدا کول به شروع شي زیبه نقصانات شروع شي کله کله او به وهلو تم خبره ورسیږي زخمی کې درد تم خبره ورسیږي دا کارونه به هم کیږي علي رضی الله عنه فرمایي چې یو سړی و چې حق پرست یم او د دین خلکو ترسوم داعیم او بټوله علاقه کې یو مخالف پیدا نشو دشمن پیدا نشو نو یې پته لګی چې دا زبردست مداهن دی او دا ډول حق پرست دی حق چې بیانې مخالفت به لازمي کیږي تر دې د نبی عليه السلام مخالفین پیدا شول دومره به اثر انداز باندې دعوت چلول چې الله تعالی په خپل باندې تربیت کړو پاغه به اثر زبان باندې هم هغه خبرې کار ونګو دشمنانه پیدا شول نو هغه دشمنان خو مخامخه پیدا کیږي په انسانانو کې ډېری کمزوري نو چې کله دشمنی را ولاړ شول نو بیا وستان چل کیږي او ستاسو نقصانات سړی وکړو نو شریعت دا د دوه خبرو اجازه درکړه ک بدل اخلي نو واخله دي بدل ځخ استېش دعوت بل راګستان نقصان چاو کو ټیک دی انتقام واخله خو د انتقام شرط دا دی چې دومره انتقام ته واخله چې څومره باندې سره کړی زیات نه خپل حد مکرس کاوه د کوم حد پورې سره بد کړی دی هغه مر انتقام ته واخله او دویم دا د جګته ماپ کې نو ماپ کولې چې استغفر خو خدای ماپې کا بیا ماپ کول چې کوم دینو د زیات بهتره دی په هغه صورت کې چې کړه دی اثر خو ماپ کول صورت خو
اخلاقی لیول باندې او دین ته فائدہ ډیره ونده به معاف کول به احترام لري. لیکن کله کله د څه خلک جګړه ډیره عجیب خلک هغه څه جستونه گزاره کې خوچتيږي نو بزنو صورتونو کې به انتقام اخیستل بهتري. نو کوم ځای کې انتقام اخیستل بهترو ته حالات ته ګوري چې آیا انتقام اخیستل څومره فائدہ کوي دین د پاره او معاف کول څومره فائدہ کوي. نو حالات په تناسب باندې ته معاف کولم شي او ته انتقام هم اخیستل شي دوه جایز دي خو به کم زیاته فائدہ کول جو بهتر معلومیږي. نو غلاوي وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم که تاسو انتقام اخلئ نو فعاقبوا انتقام دی والی بمثل ما عوقبتم به پشام په مقدار د هغه چې دومره سمره زیاتې تاسو سره کړلې نو هم هغه بمثل ما عوقبتم به په مقدار د هغه چې سمره زیاتې تاسو سره کړې هغه بدلته واخلئ زیاتې بنک. دا یا چې کوم دې ظاهرا د جسمانی انتقامونو مبارکه د جسمانی د سرچا زیاتې وکړو تکلیف در ورساو نو پورا انتقام ته واخله. مفسرین دې حدا پورې لیکل چې چا د مړی وکړو مړی د وکړه بیګه مړی د سو وکړو چې اول ته اندامونه پرې کړه به مړ کو اول ته اندامونه پرې کړه به مړ کته قصې وسره وکړه څنګه چې سره کړی. لیکن آیات کې د مالی معاوضې چې کوم دي مالی نقصانات چونکه آیات عام دي مفهوم عام دي نو بده وجه مالی معاوضې او انتقام اخیستل دي همشي کچا د مال واخست په زور باندې یا په غصب باندې په بل ناجایز طریقه باندې ته پوېږي د مال زما دي زما حق دي ظالم چې کم دی نو بس دغه ولاره وکړه زمانه قبضه کو د مالو نو ټیک دغه مال بیرته واخله که بغصب دي غسته شي بغصب دي واله که بغلای ته غسته شي بغلای دي واله تفسیر مال په قران ذکر کړی دي. غصب په زور غسته ته وجه بس لاس نه ونیسي په زور ته واله د غصب او سرقه غلا دي ته وای چې بس هغه خبر نه پټی ترواله خو بده کې هم شرط دی چې بس څومره د مال وړي د عمر زیات نه حد تجاوز بنکي به بده کې د مفسرین له کوم ته اختلاف شته چې کوم شستانه چې په زور غسته دي غصب کړي دي ناجایز طریقې نه غسته دي نو بده کې به نه هم دغه څنګه شی به واخلې کنه دا غي مثل هغه په مقدار باندې د بل غسته شي لکه مثال په تور باندې سړی ورګه تانه نقد پیسې په زور واغستې اې د نه پټی کړ اې د نه بل ناجایز طریقه باندې واغستې نو وست ته انتقام اخلي په انتقام کې ته کولای شي چې نقد پیسې دی واغلی دا خو اتفاقی مسله شو چې جنس یو شي خو ته کولای آیا ته کولای شي په دغه واسه کې د کپڑا واخلي کپڑا ته پټه کی یا د کپڑا په زور باندې واخلي چې زمانه دونه پیسې غستې وي غصب کړي دی پټي کړي دی او دغه په واسه کې د دومره کپڑا زوچته ما نو به چې کله جنس یو نه په دې مسله کې به اختلاف شته نو اکثر په دې خبر خو اتفاق ده چې کله جنس یو نو بس هغه انتقام ته واخله مال سيزونه کې د انتقام واخله خو په برابرۍ باندې زیاتې بنکي او چې کله جنس یو نو بده کې د علماء اختلاف شته فقهي کتابونو بده باندې ډېر تفصیلی مضمون لیکل دي په فقهي کتابونو کې د باندې مستقل بابونه دي چې بیا وسن چل کېږي هغه مسله به اختلافي شو. الله تعالی نبی عليه السلام ته ویل ان صبرتم کتا صبر وکړه کتا صبر وکړه لهو خير للصابرين دا خامخ دا صبر ډیر غوړ دی صبر کوونکو ته پاره یعنی که صبر چې کوم دی د غټو خلکو ته پاره دعوت پلاره کی دا ډیر بهتر دی او د دې اجر چې کوم دی ډیر زیات دی فائدې شته دی. دا اکثر علماء رائے دا د آیات چې کوم دی نو دا مدني صورت دی او دا د وحود د واقع نو مستنازل شوی دی. دا آیت هغه وختونه کې نازل شو چې کله په وحود کې د کافرانو او د مسلمانانو منځ کې یو خونړی جنگ وشو او د جنگ کې چې کوم دی نو او یا شهیدان د صحابه کرامو نه وشو او د صحابه کرامو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ هم شهید شو او چونګې ته کافرانو ډېر غوسه نو په دې وجه باندې دای تقریبا ولس ټوټې لاس خپي غوګونه هر څه دې کړل او ولس ټوټې کو خېټه ولا وسره ولا ځنه علماء کوم چې کعب ابن مالک رضی الله عنه هم راوی دی او ترمذی هم دا روایت نقل کړی دی هغه کې دا هم دی چې یوازې حمزه رضی الله عنه نه وو بلکې نور صحابه کرام هم دسیو ځنه صحابه کرام دسیو چې د قشن چلې پکړو او ټوله کټ کړي وو داسې خراب کړي وو مسله کړي وو. نبی رسول الله چې کله د صحابه کرامو د حالات ولې د خپل تری ولې د ډیر زیات خپش او نبی رسول الله قسم وخوړ چې سوپ چې
د دې کافرانو به 80 کسان دغه شانته کې ټک ټک کټ کوم به دغه شانته کې او دې څنګه کې دا خو انتقام شو او انتقام د کافرانو نغستل چونکه دا خو دعوت لار د بیخي صحیح د ټیک دی جایز دی لیکن د نبی علیہ السلام دا وینا چې 80 کسانو نه به انتقام اخلم حالانکه هغه خدایو کسانو څه د ذکر نه کړي شهیدان کړي 80 خدای دغه نمونه ظلم د زینو سره کړي د ټول سره نه زنه ریوایت کې د نبی علیہ السلام تر ذکر شوی دی او په ترمذی پر روایت کې چې نور صحابه کرام ور سره دي لیکن دغه ټول 80 نه دي د ځینی صحابه کرام دي چې مقدار کم دی دا نه کم دی کم چې دا کټ شوی دی نو دا وینا چې کوم ونه د باره کې الله تعالی د آیات نازل کړ چې تاسو انتقام اخلئ نو اخیستئ کافران ولسئ مشران ولسئ تقصي وسره وکړي خو دې کې بس چل کوي به مثل ما وقفتم دومره زیاته او دومره سزا ولا ورکړي چې دومره زیاته تاسو کړی یعنی هغه مقدار کسان تراونه سي که تاسو نه لس کسان دی ابو نه لس راونه سي که تاسو نه شل دا غي نه شل راونه سي نو وزدا چې تاسو نه کسان لک خراب کړي تاسو د ډیر اویا کسان رانه سي نو دا ټیک کار نشو بیا نبی علیہ السلام دا تلقین هم ورکړی چې صبر وکړي نو صبر دله بهتر دی نبی علیہ السلام ویل بس صبر انتقام نه اخلم چونکه نبی علیہ السلام په دې واقع قسم خوړل د قسم پوره کفاره ورکړل او دی ما بس مکه فتح شوله د فتح مکه په ورځ باندې نبی علیہ السلام کولې شو چې هغه مقدار د مشران را نیولې وغه شان چری وسه کړې خو نبی علیہ السلام د څه ونه کړ ځکه نبی علیہ السلام مخکې د خپل اراده بدل کړی و چې بس چې الله تعالی وایي چې انتقام په برابرۍ باندې واخلې معاف کړي نو ډیره بهتره ده بس بهتره باندې عمل کوم معاف کړي په دې وجه باندې ځینې مفسرینو خیال هم دا ده چې کنده آیت د فتح مکی په ورځ نازل شوی لیکن فتح مکی په ورځ نه دی نازل شوی فتح مکی په ورځ باندې په دې باندې عمل شوی دی او ځینې علماء رائے دا ده چې د آیت د پیری نازل شو یو پر د وحود په واقع کې نازل شو بیا هو به تک آیت د فتح مکی په ورځ باندې بیا نازل شو ځکه چې دا انتقام ورځ و چې صحابه کرام انتقام وانلی نبی رسول الله انتقام وانلی او په غوړه عمل باندې عمل وشي په غوړه کار باندې ځکه معاف کول نو په دې طریقه باندې نبی رسول الله دې معاف کړل معاف کول چې کم دی کړه چې اثر خیر معاف کول بهتر شي چې کړه اثر چې کم دی به انتقام کې خو نو به انتقام کې سره بهتر دی او دا معلومه خبره ده چې فتح مکی په ورځ باندې چې کم ته معاف اعلان وشو دا غي فائدہ ډیره زیاته و واصبر صبر کوا وما صبرك الا بالله او نه د صبر استا مگر په توفیق د الله تعالی باندې دی یعنی د ټیم کې بل سره ظلم کړي ته صبر کې ډېر ګران کار دی د ټیم کې ځان کنټرول او خپل حواس سنبالول د کافي ګران دی البته نبی علیہ السلام تعالی تعالی تسلی ور کوي چې تاسو صبر د الله تعالی په توفیق باندې دی تاکہ الله تعالی داسې ماده پیدا کړي د سمرسته بر سبدي کې وکي چې خپل غوسه کنټرول کې صبر به وکي ولا تحزن عليهم متمخفكيګه بدوی باندې بچا باندې مخفکیګه کوم خلک د دین نه بغاوت کې تیز روان دي ورځ په ورځ باندې سمیږي نه نو تخپل کار جاری وساته او دغه خلکو باندې خفکیګه مجدا ودی او دویم احتمال لري ولا تحزن عليهم کې ابن مراد صحابه کرامي چې ولا تحزن عليهم ته مخفکیګه بس صحابه کرام په حال باندې چې سره دومره ظلمونه زیاتې شوي دي او ولي شوي دي انتقام پاتې شو نو بده باندې مخفکیګه ولا تکو او تمکیګه فی ضیق مما یمکرون فی ضیق تنگستیا کی مما یمکرون دا هغه خبرونه چې دوی چرونه جوړای کم چرونه چې دوی جوړای د اسلام مخالفین نو دا هغه په سازشونو باندې تخفکیګه متنګیګه مو ولا تکو فی ضیق تمتنګیګه هغه تدبیرونو کې چې دوی کوي دیر دا مسله هم معلومیږي صراحتاً چې د اسلام خلاف یو قسم خلک هغه د ښکارا دښمنی کوي او یو قسم خلک هغه د پټ په بي حساب سازشونو کې لګیا دي څوک بدنامولو په لار کې لګیا دي څوک د بدګمانه کولو په لار کې لګیا دي څوک د احکام او غلط تشریحات کې باغی کې لګیا دي څوک د بي اتفاقۍ لپاره لګیا دي خو د اسلام د مقابلې لپاره د پردې نه اخوا په جدا جدا رنگونو کې ډېر چلونه روان دي مختلف چلونه روان دي ان الله یقینا تعالی مع الذين اتقوا والذين هم محسنون دی آیات کې یو عام قانون ذکر کیږي چې باقي نبی علیہ السلام هم شامل دي او قیامت پر ټول مسلمانانو کې شامل دي هغه دا چې ټول کارونو کې فتوحات ګټي د دشمنانو سازشونو ناکام کېدل
د هغه صورت کې دی چې کله انسان سره د الله تعالی مرسته ورسره او د الله تعالی مرسته یې د چا سره نو د ذکر کې دا ذکر کېږي الله تعالی و ان الله مع الذين اتقوا یقین الله تعالی د هغه خلکو سره دی نه تقوا چې پرهیزګاری ان الله تعالی په دین باندې عملي الله تعالی د مخالفت نه ځان ساتي والذین هم محسنون او هغه کسان چې هغه احسان کوونکي دي نیکی کوونکي دي محسنون نه خلک مراد د مخلوق خیر خوایي لټي نو کوم خلک په شریعت باندې عمل کوي او د دې سره سره د مخلوقات خیر خوایي لټي مخلوقات دوه قسم ضرورتونه دنیوي ضرورتونه دي مخلوق او مخلوقاتو کې بیا انسانان حیوانات دواړه شامل دي دوه سره خېګړي ضروري دي د نبی عليه السلام سیرت په دې معنی گواه دي نو د الله تعالی په شریعت باندې عمل کول او د مخلوقاتو څخه خېګړي کول خېګړي کې چې کوم دي مخلوق دوه قسم ضرورتونه دي د انسانانو علاوه چې کوم مخلوقات دغه دنیوي ضرورت لري خوراک او بو او صحت ته ضرورت دي نو کوم ځکه چې داسې مخلوق او داسې مجبوري لرلې پرځ کې حیوانات چې کوم دي په سیلابونو کې ګیر شوی حساب رسیږي یو ځکه د ولکې تند نه خرابيږي او سالاس رسیږي نو تبر رسایي کې هغه دغه سره بمرسته کی دغه شان د کې انسانان دوه قسم ضرورتونه لري هم دینی او هم دنیوي نو انسانانو سره په دینی کارونو کې بلاس کې دینی رهنمایي به کې او د سره سره چې کله دنیوي ضرورت پیخيږي او مشکلات پیخيږي بغیر کې سره هم پوره لاس کې